پیرا دی پیری کی چې د مورید د نطفینم خبری چې کم وقت داخلی کی فرق داغی خزته چې دینه بالک پیدا کی کہ جیره شاله کدا خدای غرق مبدار لا د خدای صفت کله انسان ما دې د موریدانو نطفه تم ګوري چې کم وخت فرق داخلی نو دا کما خل پیران او دا ساده خلک دوکه کوي مونږ مکه وا جمع مکه وا نو سپیر پات شیطان دا ظالم دی چې پیران او دا کما خل په عبادت په نوم خطا کوي او دا فاسقان خو د ګناه په نوم او پیران کما خل شیخان به علم دا د عبادت په نوم خطا کوي طریقې ورته جوړې کی نو ما ته جګړه باندې کوي جناب اليمان قال اخبرنا شيبنا الزهري قال حدثنا رواه ناشد اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي دا غیر مخلدین چې خو معنا پر فلیدین نه فلیدین خدای مو قول له صحابان راغله اپامین بالجهر نه خو په دې انتشار مینه دی خو چې دی وطن کې مذهب حنفي اپا تواتر را رسیدل دی او علما یو رای خو کړی هغه اوس انتشار مو پیدا کوي په امت کې بیا التزه نو پیدا کوي نو خلق لا مذهب کول مینه دی خو نور رفع الیدین سمنکر امر نه دی کم عمل کې چې صحابه مختلف راغلي او ائمه کرام د دین هغه امر منکر نه امر منکر هغه ته وایي چې ائمه کرام هغه ته بد ویلي نو رفع الیدین امین بالجهان قرات خلف الامام دا امور منکر نه دي ځکه دا فقهاونه نقل او کتابونه ته ډک خو چا چې کوم مسلک وخت کړی بس هغه علماء ته فارسی وي هغه مسلک باندې روانو سیږي امت کې انتشار مو پیدا کړ نور فتنو ته متوجه شي او اصلاح د معاشره ته دا خو د دین خدمت نه چې پر خپل یادین او پامین بالجهاد جګړې تړي جوړ نو دا دغه مخلوقات نو ځکه دې ته د فتنه انا زمان پر خبرو په فرق پیږي الحمدلله نو دی وایي ورأينا أناسا من أدركها يطيلون بالثلاث فإن كل اللواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بعد ما خپلم دا فخر فضلت موږ درې رکعات وتر او چې حرم شریف ته لاړو د حرم د امام بتاله وایله باب ساعات الوتر وتر د کوم وخت کې جمهور امت پدې چې وتر بعد العشاء او تر سبا پورې وخت د سبا نه پس به قضا کیږي ځکه فیضا خشی احدکم الصبح فلیوتر برکع او اوتروا قبل الصبح عام روایت په دې دلالت کوي چې د سبا نه به مخکې وتر کې سبا دراخته دون پس په غیر د 2 رکعاتو د سنتو نور نه دی راغلی بعض علما تر سنتو پورې وخت ویل دي یعنی سنت نه کړي وتر کول شي اذان بعض علما د جمع پورې وایي بعض دنور راخته دو پورې خو څلور ائمه کرام پدې چې هغه وتر اما سبانه مخکې اوس وتر کې اول د شپې غوړه ده که اخر نو بعض صحابه با اول کوله که ابو هريره ابو بکر صدیق ابو هريره وايي ما ته حضور ویلي چې په اول شپه کې کوه د ود کې دونه مخکې ځکه د برستو احادیث یادول ابو بکر صدیق با مور عمر فاروق په اخر د شپې کې کول نو چا په اول کې کړي چا په اخر کې دې کې توسل او کله سړي په ځان یقین د بیدارې دو نو اخر غوړه په اتفاق د امت سره لکه وخت د نزول لخره او وخت قبل دو د دعاګانو که سړی تهجد کوي یعنی عادتي نو به وتر ماسختن نه کې رستو ده کوي ځکه د حدیث نه معلومي چې اخري مون د شپې وتر ده قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عمار بن زيد قال حدثنا ابو سعيد قال قلت لي رضي الله عنه وقال قبل صلاه د سبا د سنت کې بخیرت وګدم کلام یہ حضور ډیر مختصر وي ذکر رستو فرض منذ ګد نو وخت په سنت مته راوچ ستړي کې ځان نو سنت سبا مختصر ده حتی کې دی بعض علما وایي صرف الحمد لله ابن حزم دار شرح
ركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأنما كان بالبليل. یعنی دا سبا سنت به دا زر کول لکه چې اقامت په وګونو کې دلته دا ځان نمبر د اقامت انا قال حماد بن عيسى الصراعي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا علي قال حدثني عمرو قال حدثني ابن سعود عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى له الى السحر وترو ار حصہ کې حضور مبارک وتر کړل اخري حیات طیبه کې وتر پېشمنی مال کې د پېش سار نمخ کې کړل دام دلیل د وجوب دی حضور مبارک تهجد لپاره بیان نه دی را پاسوله او وتر لپاره به را پاسوله معلومه ده چې د وتر درجه د قیام الليل نو چته ده نو د سنت نه لپاره درجه ده چاوي واجبې زمو په اصطلاح کې ما ته پرملو شان ماشا سه وای ټول مسائل کې را سره متفق دي نو په حکم کې کو سنت ورته کې واجب ورته به څه فرق نه پروزي وتر ټول علماء پرې خو دلی نشته وتر ټول علماء سفرن حاضرن به وتر ټول علماء تارک مردود شهادت وتر ټول علماء پناستنه کیږي بغیر عذر لکه فرض دا علامه د وجوب ده انا قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راكب وخرجت على نقاشه فإذا أراد أن ينكر يصلي أو تقبض يجعل رأسه صلاته بدرا وبه قال حدثنا هذا حديث راغله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا آخر من د شپې وتر وګرځوي دا امر د استحباب ده ښه د ایجاب او د الزام نه ده یعنی خدای چې وتر په اخر شپه کې کار نو بعض علماء لکه مالکیانو دا امر د ایجاب ګرځول دي نو چې ایجاب شو سړی وتر وکړ فرض کا او به نور نفل کول نو حکم یې څه ده ناغي وای چې چا نفل وکړ رستو ناغړم بي وتر ختم شو نو دا چې چل بو کې چې او رکعت بو کې نو دا باغې سره ولګي ناغه به جف شي وتریت به ختم شي نو به چې څومره نفل کوي نو اخر کې به وتر وکي نو دا حقیقت کې وتر درې ځله وکړه یو ځل خو اول وتر کړی به یو رکعت بیا کې د ماتول دا وتر د پاره چې دا غي سره ولګي الکه مینس کې خو دیو د شوی دی مارته ناشته تقاضا کړي د بي بي سره نو دا رکعت بس نه غي سره یو ځای کی وی دا رکعت بجدو کنو دا باقی سر یوزیش نو بے مویتر کنو بعد صحابہ بوئی دا خلوبی دی پویتر پور نا چی یوزل دی ویترو که بسا کافی دا سی دا چی دا امر دیسا ورا دا چی ویتر اخیریو که او که ویتر دی اول دا شپیکو که بے دی سنتو کنو که و خیر دی ویتر نماتیگی نو بعد علماء دا نقل دا ویتر قائل دی دا دا مالکیانو قول لی او درې واړه فقها د ملت او عام محدثین او فقها کرام په دې چې وتر یو ځل شو ماتيږي نه انا دا باب وتر د عبد ابن عمر څخه نقل فصحابي حضور وتر کړی نو علماء احناف د دین د جواب اوله دا وی چې د وتر د اطلاق دی یو اطلاق عام بل اطلاق خاص اطلاق عام دی ته وی چې ټول قیام الليل تم تر وای تسمیه د کل د په اعتبار د جسره نو چې کله یو تیروتی ذکرې نو مراد ته قیام الليل له قیام الليل به مدار چې په وتر دوه وخت تیر شي وی اول وخت دا د دې حکم دومره الزامي ایجابي نو سنت او مستحب په اخر کې د دې تاکید راغلی ان الله مدکم بصلاه على صلواتكم هي خير لكم من حمر النعم او ان الله زادکم صلاة على صلواتکم چې زیادت خدای ته منسوب کړل او تقدیم د مسندون الیه راغلی دا نو فائدہ کوي اهمیت او تخصیص دا زیادت خو فرع د ختمې دو د مزید علیه نو فرض منحصر دی فرض ول رکعات دی نو استاد ته ممتدای عاشی به حدیث کې دا دی چې اول منذرکه فرض فزيد في الحذر وبقيه في السفر په حذر کې اضافه شو په اقامت کې او سفر په خپل حال پاتې شو
نو اضافه خو په سبا کې نه ده شوې، هم دوه په دوه دي، او ماښام کې یو رکعت اضافه شوې ده 3 رکعت، ماسپښین 4 شو، مازدیګر 4 شو، ماسخوتن 4 شو، نو ماښام کې 2 پاتې، سبا کې 2 پاتې او ماښام کې یو، نو دا 3 رکعت وتر د حقیقت کې هغه اضافه ده په دغه فرض. ځکه وایي اول برکات منځو بیا په حضر کې 4 شو، نو په سبا کې خطبه دي او ماښام کې خطبه دي، نو هغه کنې چې 3 رکعات پاتې هغه خدای پاک د وتر په شکل باندې دا کړ. وایي دا یو تابعی دی سعید ابن یسار د خپل استاد عبدالله ابن عمر سره روان دی. نو سعید وایي چې د سبا یاره شوه نو زه کوشم او وتر مې وکړم. نو استاد صاحب پسې ورورسېدم، هغه په اوښه روان وم، ما ته هغوی وایي چېرته یې؟ ما ویل صاحب د سبا یاره شوه نو زه کوشم وتر مې وکړم. ما ته وایي حضور پاک پسې اقتدا نه کوې؟ ما ویل ولې نه کوم؟ یو حضور پاک په د څاروي د پاسه کول. نو دې د تابعي چې کوي معلومه دا شو چې عام عمل د امت په دغه و چې لاندې به کوزېدل. ابن عمر رای دا وه، نو ځکه خو تابعي کوشي شاګرد یې کوشو، ځکه ملک دغه علماو دغه به کړو، نو ده ورته خپله رای وویله چې حضور به وتر هلته دا به کړو. امام طحاوي صاحب وایي اما بوجه النظر کې وی راځئ چې وګورئ ملایانو چې څوک په څاروي مونځ روا ګڼي هغوی په ناستم بلا عذر روا ګڼي لکه نفل، او چې څوک په ناسته مونځ روا ګڼي بلا عذر هغوی په څاروي م روا ګڼي. نفل او سنت ټول په ناسته کېږي بلا عذر. راځئ چې وتر ته وګورو، نو تاسو وتر په ناسته بلا عذر ناروا ګڼئ، نو په څاروي ولې روا ګڼئ؟ که په څاروي روا ګڼئ نو په ناسته هم روا وګڼئ لکه باقي نوافل چې، او چې په ناسته یې ناروا ګڼئ نو په څاروي ناروا وګڼئ. ځکه مونځونه 2 قسمه دي، فرض مونځونه بغیر عذر په ناسته نه کېږي او په څاروي هم نه کېږي، او نفل بغیر عذر په ناسته هم کېږي په څاروي هم کېږي. نو راځئ وترو ته ګورو، په ناسته کېږي نه، نو بیا په څاروي والا وایي نو الحاق یې د فرض سره ولاړ په نسبت د الحاق د سنتو سره. حضور مبارک سنت پرېښي دي په سفر کې، خو وتر یې نه دي پرېښي. قال حدثنا جويرية بن أسرى عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يدخل على راحلته حيث وجهت في يمينهما أنهما الصلاة عليه إن الصلاة ينكر على راحلته. دا ابن عمر صاحب رأي ما خپل رأي ذکر کوي. قنوت قبل الركوع ده که بعد الركوع ده وتر یې ذکر نه کوي، قنوت وایي. قنوت خو په وترو کې ده. دا یاد لرئ دوی امامان د قنوت فی الوتر نه دي قائله او 2 قائله دي. حضرت امام مالک صاحب امام شافعی صاحب قنوت په وترو کې نه وایي، بعض په رمضان کې فقط وایي، بعض په نصف اخر کې وایي، په ټول کال کې نه وایي. او امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل دی قنوت په وترو کې همیشه وایي. امام بخاری هم دا رایه ده چې قنوت په وترو کې دی او همیشه دی، ځکه قنوت راوړي په وترو کې. دیم بیا د حنابله او د احناف په دې کې جګړه ده چې احناف قبل الرکوع وایي او حنابله بعد الرکوع وایي. امام بخاری دې مسلک کې د احناف رایه خوښه کړې ده چې قنوت قبل الرکوع دی، بعد الرکوع چې راغلي دی قنوت نازله دی. او هغه هم په فجر کې ویلي دي، او یو میاشت یو حادثه پیښه شي په مسلمانانو، نو د سبا په مونځ کې به قنوت وایي جهرا د رکوع نه پس، او هغه همیشه قنوت چې دی هغه قبل الرکوع دی لکه مونږ چې کوو. نو دی په دې دواړو مسلو کې د احنافو قایله دی. اول خو د قنوت قایله ده په وترو کې، دویم د قنوت قبل الرکوع قایله دی، ځکه بعد الرکوع سره قید د شهرن نه دی. چېرته قنوت حضور ویلی دی، شهرن یې ویلی دی، شهرن قنوت یې نازلی، او همیشه قنوت چې دی هغه قبل الرکوع دی.
به د قنوت دعا کومه خلا نو من خلع حفظ دا دو سورتینو او په مصحف د ابی بن کعب کې لیکلو نو دا سورتین اولاد د نور دعاګانو نه اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونتوب اليك نخلع ونترك وما يهجرك دې ته خلع حفظ دا دو سورتونو په مصحف د ابی بن کعب او منسوخ شوی او سو قنوت حسنی وی اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت نو دا حنابلة قنوت حسنی وی من قنوت د ابی بن کعب وی خدا زمون مذهب کې دا چې چار قسمه قنوت وی قنوت ادا شو که ربنا مو وینم قنوت ادا شو ربنا اتنا في الدنيا حسنه انا قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن سيرين قال يا ابن ماشي دې ته ګوره انس ابن مالک نه چاته پوښتنه کو چې حضور قنوت ویلې دي او ویلې قال نعم فقيل چا ورته او قنات قبل الركوع قنوت قبل الركوع ویلې قال بعد الركوع يسيرا پس رکوع نه ویلې د لګا زمانہ هغه قنوت نازله دي په سبا کې دی بل ته ګوره انس ابن مالک نه تاسو کو چې قنوت ستاره او قد كان القنوت ستاره قلت قبل الركوع وبعده الركوع مخکې کې رسول ده قال قبله الركوع مخکې قال فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع ما تفلان في استاذ طرفنا على رسولنا تتاويل بعد الركوع فقال كذب دروي انما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا قنوت چې ویلې بعد الركوع هغه یوم اشته ویلې دائم نه ویلې دائم قبل الركوع وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء هذا قراء دبير معوني ودبير ذات الرجيء شيدانو ودشمنانو پس قنوت نازله الله یعنی چې چاته خیره کوله دې ته نو لګلې بل چاته دا په لار غداري نو قدر وکړه او دوی سره معاهده وي د حضور پاک وی شهرا يدعو عليه يوم يستوي له خير دا بعد الركوع حدثنا او ذا خپل شهرا يدعو على روا يوم يستوي قنوت ویل دا قنوت نازلو چره له دا کوم ته خیر کوله انس بن مالک قنوت په مغرب او په فجر کې راغله او په مغرب کې اتفاقا قنوت نازله ده فجر کې قنوت نازله ده شوافی په فجر کې همیشه وي وتر کې نه وي من په وتر کې همیشه وي فجر کې نه وي الا عند نازله نو فقه بالسنت او فقه بالحديث مسلک د احناف ده الحمدلله همیشه قنوت چې دی په وتر کې راغله او دا احیانا قنوت په سبا کې په مغرب کې راغله هر جهري موږ کې ویل شي عام وحدود د سبا په مانځ کې او دلیل دا په المغرب والفجر مغرب کې قنوت دائمه نشته نه شوافی او په فجر کې قنوت دائمه وای نه به په مغرب کې وای ځکه ورسره څه ده په المغرب والفجر نو مغرب هغه تعویل کوي په قنوت نازله نو فجر هم د قشان ته انا التا عربو کې بعض علاقو کې چې کوم د شوافی امامان دي کنه نو به مې رکعات نه پس قیام کوي او قنوت پکې وای رکوع نه پس هغه کې به موږ کې ورپسې ها په چپ ولاړې ابا برسته خان کو استثناء کې دا اهمه مسله ده چې دې د پاره د سنت مؤکد شته کنه نو دا درې وړي امامان او صاحبین مبارکین وای چې برکات سنت په قنوت استسقاء کې بار ته بوزي برکات وکړي او خطبه او پس او دعا به اخر کې امام ابو حنیفه وای سنت مؤکد نه دي برکات کول په جواب ځکه د حضور مبارک نه استسقاء په درو طریقو نقل کله معزله لپاره مته او کله په جمعې خطبه کې کړی او کله په فرض نه پس په دعا کې کړی نو چې حضور مبارک نه درې طریقې نقلی نو موږ یوې طریقې خاصه ته سنت مؤکد نشو ویلې
نو دا چې بعضو حاشیو کې لیکي چې احناف ورته بدعت وایي، نو دا غلطي ده. احناف بدعت نه وایي، احناف وایي سنت مؤکد نه دی، خو فتوا په قول د صاحبینو ده. استسقا لپاره بار ته وتل پکار دي، او خدام ده خطبه کې سړی وایي فرضونه پس وایي. الله خیری کړی دی هغې ته. اوس سوال دا دی چې باب خو په استسقا کې دی او ذکر د خیرو دی، باب دعا نبی سلام، دا خو استسقا نه ده. نو دی په دو توجیه کوي علما. اوله دا وایي چې دی په علاقه د ضدیت باندې استسقا ثابتوي چې کافرانو ته خیرې کول سنت دی، نو مسلمانانو ته دعا کول سنت شو، خصوصا هغه کافرانو ته چې تا ته ایذاوي او حالت حرب استولایي په منځ. بیم دا وایي چې نه استدلال په دې طریقه کوي چې تا نه څوک استسقا وغواړي، نو وګوره چې حال د دوی څه دی. که هغه کافران نو استسقا ورله مه غواړه، خیر یې ورته وکړه، او که مسلمانان نو دعا ورله وغواړه. نو په دغه مناسبت کې دا ذکر کړی. داغه مستضعفینو چې په مکه مکرمه کې کافرانو نیولي و، هجرت ته نه را پرېښوده. الله خدای خپل بطش او حمله سخته کې په مضر د قریشو قوم ته وایي، دغه وخت کې مخالفین. الله بني غفار دا به کافرانو پیغور ورکاو، وی تا سره خو هغه خلک دي چې د حاجیانو نه به جامې غشتې او ډاکوانو، بني غفار او بني سالم. نو حضور مبارک وایي هغوی په اسلام کې د ټولو نه مخکې شو، وی خدای دې هغه تېر ګناهونه معاف کړي او خدای دې د بني سالمو سلامتیا نصیبه کړي. هر څه چې کړي دي خو په کفر کې کړي دي، اوس ستاسو نه په اسلام کې مخکې شو. نو دوی په خپله سردارۍ فخر کوو او دا مسلمانان به یادول چې دا خوا ډاکوان خلک وو، شکمار خلک وو، تا سره خو هغه ملګري دی. نو حضور وی دوی هر څه چې وه خو د اسلام نه مخکې. الله یعنې دا قنوت نازله به حضور په سبا کې وې. عبدالله بن مسعود او د بعض صحابه په یو مسله کې خلاف دي په دې آیات تفسیر کې. هغه به دخان او لزام دا تیر شوي دي او څه صحابه وایي نه دا لا نه دي تیر شوي، دخان به د قیامت نږدې راځي او لزام د عذاب ته وایي د قیامت او په دوزخ کې اچولو ته وایي. عبدالله بن مسعود به وایي چې حضور مبارک د خلقو ادبار ولید د شای کول اسلام ته، نو خیرې ورته وکړه اللهم صبا کسب یوسف، خدای زما امداد وکړي په راتلو د 7 کالو د خاص په دې کافر په دشمن باندې چې تکلیف راشي ستا دپاره خیر دی. ځکه هغوی په خپل غم اخته شي، لکه امریکا د خدای په خپل غم اخته کړي چې مسلمانان ته خلاص شي، نو ته به ورته خیرې کې. نو وایي خات پرې راغی، داسې خات پرې راغی چې هر شی والا ختم کړ، بیا به یې سرمنې خوړې، مردارې به یې خوړې او سړي به بره کتل، د دې لوږې د وجه نه به یې دون لیده په اسمان کې، دون لوږې. ابو سفیان راغی، حضور مبارک ته وایي قربان ته خو د طاعت د خدای او د صله رحمۍ حکم کې خپېدل چې دا د هغه خیري دی، نو ته دعا وکړه چې دا خدای پاک دا شی درکړي. نو حضور مبارک دعا وکړه، نو خدای پاک وایي انک معک، که دا دننه لرې کړم بیا تاسو هغه خپلو خرابو خبرو ته واپس کېږئ، نو بیا به در باندې بدشه کبرا راولم. نو بدشه کبرا د بدر هغه جنګ دی، البدشه یوم بدر. نو ابن مسعود صاحب د دخان علامه هم تېره شوې ده او بدشه هم تېره شوې ده او لزام د دې بندي کول هم تېر شوي دي او آیت الروم هم تېر شوي دی، الف لام میم غلبت الروم فی ان الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون.
یعنی خدا دا مشروعیت دا خلقو پکار دے چې قوم بادشاہ ته وایي چې سه مونږ له استسقا تنظیم وکړه نه په خپل موزه اعلانات وکړي. سعودي عربو کې په یو ورځ استسقا کېږي، بادشاہ اعلان وکړي نو ټول ملک استسقا وشي. او عجیبه ده چې خدای پاک باران وکړي، حرمینو کې مشي، په نور علاقو کې مشي، په یو ورځ د حکومت د طرفه اعلان. انا وبه قال حدثنا ابو الله قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن علي عن ابي قال حدثنا الله بن عمر بن ابي طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. ابو طالب یو قصیده ویله د حضور په صفت کې او اتیا شعرونه مې کې یو دا شعر دی. وابيض د خپل زلن روخانه مخاوند یستسقى الغمام بوجهه، بارانونه غستی کی د په مخ مبارک. سمال الیتامى فریاد رست یتیمانو ده، عصمت للارامل زید پنا ده کندو روندو ده، کندو رنده دل راضی. ودا چې به حضور چرته وی نو شعر بدا وی ابن عمر ابن حمزه وی حدثنا سعد وربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبي مثل في نو چرا کوشي بنو چې ناوی روان شي. وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. دا ابو طالب شعرونه دي. او سوال دا چې ابو طالب په مخ کې مړ دی په یو لسم کال د نبوت، او دا استسقا په مدینه کې شوی دا. نو دوی څنګه وایي وابيض يستسقى الغمام بوجهه، د خپل مخ خاوند دی چې بارانونه غسل کېږي د خدای پاک نه د په مخ مبارک. وی ابو طالب یو دو واقعاتو ته اشاره کوي. یو د نیکه په زمانه کې د عبدالمطلب زمانه کې راغله، خاتون عبدالمطلب چې دی په وګه سور کا او دوی وکړه نو خدای باران ورو. او بل د ابو طالب په خپل زمانه کې حضور مبارک ظلمه او خلا پیغمبر نو چرته به باران استاد ته به بچي دعا وکړه. وبه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الباني قال حدثنا ابي عبد الله بن مسلم وسنا بن عبد الله بن او مرسي د معنا کې چې به دغه راځي نو دغه ته به وي عباس ته به وي سه دوه نو د به استسقا غوستا په توسل د دعا د عباس او به عمر سے بوئے اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم. من بخلا تا توسل کو د حضور مبارک بجن دا په دعاګان اغي خوش نشتا تا براوان باران ورور. وانا نتوسل اليك بعم نبينا، من تا توسل کو تر د خپل پیغمبر فاسخنا فیسقان. او حاشیه کې لیکلي چې عباس ته عمر ته به تمخ کې شدوا وکړه، ناغه بدوا او دعا عمل ته ذکر. او دا توسل مسله کې بعض طالبانو تاسو معنا کړو نو مختصر ته غوږ ورته کېده. توسل وی تقرب ته، وسیله معنا قربا، وابتغوا الیه الوسیله، حاصل کې کوشش وکړه خدای پاک ته د نزدېکت. وسیله سړی ته نه وایي، وسیله صيغه د مصدر ده په معنا د قربا، او توسل معنا تقرب الی الله. نو توسل درې صورتونه دي، دو جائز دي اتفاقا او مشروع دي، یو کې اختلاف. اول توسل چې جائز او مشروع دي او متفقون علیه دي، توسل الى الله بالطاعات. عبادتو کې وي خدای کدا مون مستعد رضا لپاره کړی، لکه حدیث ثلاثه الغار کې چې راځي درې کسانو غار کې اوري او توسل الى الله کو بعمله الصالح. بهم توسل خدای پاک ته په دعا د احیا ده، یو نیک سړی تلار شوی قربان ما ته دعا وکړه
پیغمبر تلار شي، صالح تلار شي، ولی تلار شي. نو دې توسل بدعا وي. دریم مشروع شته توسل الى الله باسمائه و صفاته. خدا ته کریم او خالق او قادر نو ته په ما دا رحم وکړه. نو توسل الى الله بالاعمال الصالحه دا په نص قرآن ثابت. او توسل الى الله بدعاء الاحیاء دا هم ثابت ته په حدیث. او توسل الى الله باسمائه و صفاته دا په نص قرآن ثابت. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. دې کې څه شک شوبه نشته. خدای ته توسل دا په نومونو او صفاتونو، خدای ته توسل په اعمال صالحه، خدای ته توسل په دعا د احیاء. یو بل صورت ته اختلافي ادا چې یو انسان وفات او توسل صرف داغي په نومونو کې او هغه وفات، خدای دا سید الکائنات د خاطره، خدای دا فلان کی بزرگ د خاطره، خدای دا فلان کی عالم د خاطره، هغه نه جمدی وی چې دعا ته وانه نه صبر عملو صرف داغي نمونه وانه. لکه دې وظیفو کې د پیرانو دا دیتا شجره وي، الهی بحرمت شیخ فلان و الهی بحرمت شیخ فلان. دیتا توسل الى الله بالاموات وي. پیرانو ټولو طریقې لري. شجره دیتا شجره وي، الهی بحرمت پیران کبار، الهی بحرمت شیخ عبدالقادر، الهی بحرمت شیخ عبدالقادر جیلانی. دا توسل کے خلاف تے دا علماء. نا کا خبر دے نہ دل دعا غواړي نو ولا تلې چې جمع دې دعا ته غواړي. صرف اسماء د مقربین، توسل الى الله باسماء المقربین الاموات. د مقربین د اموات په نوم دعا غوښتل نه خبر دې نه دې ورته ویلې دې کې خلاف دی د علماء. ورزه د نزاع ته ګوره ادرې قسمه خو مشروع شو، دې څلورم کې خلاف دی. دې باره کې د علماء درې رېوي دې مختلفون فی کیادو. یو رأی د حافظ ابن تیمیه او د حافظ ابن قیم او د حافظ ابن رجب حنبلی او د ډېرو علماء او اکثر محدثین کرام په دې دا چې کوم مؤلفین دي دا یادو شارحین چې توسل به مقربین کا انبیاء کرامی کا اولیاء اعظامی د دې په نومونو توسل نشتا. دا توسل سوال بدعی دی او کله مفضی کیږي شرک ته. دا موجوده دا سعودي عرب علماء دا وایي چې تاسو ورته وابیان وایي، وابیان ټول دا وایي چې توسل په ذواتو د مقربینو امواتو صرف نمونه اخیستل دا سوال بدعي دی او بعض خامخل ورته شرکي وایي. دویم رأی د بعض محدثینو ده لکه شوکانی صاحب، صدیق حسن خان صاحب، بعض اهل حدیث چې هغوی وایي توسل بالانبیاء الکرام جائز دی او توسل بغیرهم ناجائز دی. دریم دا اکثر علما دي زمونږ دوی وایي توسل روا دی که انبیاء کرام دي که اولیاء اعظام. نو درې مسله کشو خیال کا اول والا کہ اگوی انبیاء کرام بم نہ یاد ہے، اولیاء اعظام بن یاد ہے. داغی دلیل سر داغی دو دلیل ہوئی، یو نقلی یو عقلی. نقلی داوی چې سید الکائنات دا او د صحابه کرامونه او د تابعین اعظامونه شرط په یو دعا کې توسل بالاموات نه دی نقل شوی. شرط یو صحابي دا نه دی ویلی چې خدای د سید الکائنات د مخ مبارک د وجه نه دا وکړي
یا داغی پا توسل داو کی اور صحابہ کرام عالم بسنو نو دعا کی چرت دا صحابہ کرامنا اور دا تابعین و عظامنا توسل بالاموات ندے نقل اور دعا چونکہ عبادت تے اور دا عبادت دار مدار پا نقل لے نو نقل کے ندے ثابت نو چدا سے دعا کے چاہا مشروعنی دا صلف صالحین نقل نی دا سے دعا تا دعای بدعی وی نو آگی دیتا بدعت وی ستاس وقت کا پودا نو خیال کریں دویم دلیل عقلی داوے چاہا ما بہت توسل او استاد دعا پا منز کے مناسبت نشتا نو دا دعا دی جوڑا دا خدا دا شیخ عبدالقادر جیلانی دا خاطر داو کی نو استاد دعاو دا غیسا مناسبت دا خدا سے سوال شو خدا تا پا شیخ عبدالقادر جیلانی دیر احسان کرده نو زکا پا ما احسانو کے نو دا غد احسان او استاد احسان جوڑو مناسبت تو دے کہ خدا در تدوی چی آغا صرف میں احسان کرده ہم قربانے کرده عباداتی کرده تو نسواری تاس کرده اور دلال خیران وہی دا دے سوال سمانا نشتا جوڑ نشتا علتیت و معلولیت و سببیت و مسببیتی نشتا خدا سید الکائنات تا خاطر اداو سے دے سمانا نا اغلوی پیغمبر دے تاور سرد دیر احسانات کر دی نو زکر زمان سوال قبول کے داخلہ کچھتے و بادشاہ رناشے تدے تا اخفر نیازدین گلالی زیلہ بنگلہ جوڑا کرے دا نو زکر مالا بنگلہ راکے نا اخبر تو یا اخم زیدے اخم اخپل لے اخو زمان تابے دار دے تکو نسواری تاس کر دی وی دا دے سوال او دا دے توسل مناسبت نشتا زمان پا خبر پی گئے خچی کشک میرا توایا خیر لیکن میدان دا بحث دا بوزے علماء سارا بمباسی ترا دی آتار بنا خرسا دی دا دین کار بکا خدای بروزی در کئی انشاءاللہ دا روزے فکر مکہ ویدا ہوتا دا دین فکر ہو ناری وائی چه دا دیدوار امینس کے مناسبت نشتن دا غیر معقول دعا را نامعقول نامناسبہ چه خدای تا پلان کی بزرگ سر دیر احسان کرده نو زکا ما سرو کی نا خبر تاوی جا احسان میں کرده خود کارنامی کرده تاسا کرده خدای دا حضور مبارک دا پتا وسیلہ یا دا پلان کی بزرگ پا وسیلہ دا کارو کے نو زکا زمان کارو کے نا خود بچکار کرده تاسا کرده ستا دا دعاو دا وسیلی دا شخص مناسبت نشتا دریم غیر دا انبیاء کی دا احتمالم شتا چتا یو ولی گنے اگا ولی نی یو خبر للا شیخ خدای دا دے بزرگ دا خاطرہ خبر وینا مزار شریف کی دا علی سے خلق علی سے ندے جوڑ کر اٹول افغانیان والا روانی سر دا پٹکو دا گیرو الکه خو دا تاسو کې چې دا سو خخته دا علي سے دې درو جوړو علي سے خدا عمل په دوربین کې نو لیدل او دلته خیبر کې دې جوړ کړي دا باب خیبر شاله کې علي سے دا راغله نو تا معلوم دي چې دا ولې دي تا معلوم دي چې دا خدای ته راضي ذکر قطعی حکم خو بچانه شي لګوله باب لا يقال فلان شهید بخاری کې ملراش دا د علم ډیر زینو کې خلکو خرخ کړي او قبرونه په جوړ کړي ډیر زینو کې او سړی قتل شي هغه مړ یو شي ادمینو په خبر جوړ کې خلک ته سوالونه کوي امولا برجانو کسو افلا رشید شي د غرور میاس او خلک ال خبر جوړ کړي حال دا چې خلدار ته وړل ما دا کنه او دا کار سره کړ دا شهادت په خبر جوړ کړي خلک دې سوال کوي الکه خبر او غره نه پیژنه دې دلیم دې کنه مالې دې خبر نشته
یعنی مړی هغه کې نشته. مجاهلانو او اکثر دا په سړک ته اکسیډنټ وشي نو خلک قبرونه وړي هغه مړی، نو هلته به یې د سړک خواته قبر جوړ کړي، هغې ته ناندان شهید وایي. یو چرسي زمونږ په چارچله کې ما به سبق وایي، ملنګ پنجابي شان پته نه وي چې جاسوس وکړو څوک، نو زمونږ هلته یو منډی شان و مخواړه دا خانان به وراتل چرس مخپیس کړ، ما زه به سبق نه راتلم، ما به ولیدم داسې مردار ټوکه ټوکه چرسیان ټوکي. نو بیا خښ شو، چا پې جنازه نه کوله، خو چا د میلې روزه څوک امام به راغلي هغه پې جنازه کړي خښ کړی. اوس هغې ته دغه وایي څه نوم یې خان بابا. کور کې زه ناست وم، نو چا زنانو خبره کوله خان بابا زیارت راغی، نو ما ورته خان بابا څوک وي؟ بیا هغه پلان کې ما انا لله و انا الیه، دا خو ما په خپل لیدلي دا هلته رکوزې چرسي چرسه کې به نشه پروت دا مردار به والا راته، نو هغه مریدان ته خبر جوړ کړي د چرس اډه جوړه شي، ناچر دا چرسیان به د عمله دقه شان چل کړي، د ورځې غلاګانې کې ډاکې کې د شپې زیارتونو کې ناست دا ورځ. نو وایي پته نه لګي چې دا شهید دی که نه دی شهید، نیک دی که نه خدای پاک. دا درې خبرو ته خیال الله. دویمه ډله چې ما ورته وی علامه شوکاني او علامه صدیق حسن خان او بعض محدثین هغوی توسل بالانبیا جایز وی او بالاولیاء ناجایز وی. هغوی وی د انبیاء کرامو جاه معلوم دی، یقینا عزت او د هغوی عصمت معلوم دی او د هغوی قرب او درجه معلومه ده د خدای په دربار کې، نو هغه یادوه او نور اولیاء مه یادوه، ځکه د هغوی څه پته لګي. نو هغوی فرق کړی د انبیاء او د اولیاء په منځ کې. دریم زمونږ د عام عالمان دي چې اولیاء او په انبیاء باندې دواړو جایز دی. انبیاء مقام خود معلوم او اولیاء بنا د احکام په حسن ظن ده. ته په جنازه کې کنه نو جنازه په دې ګمان کې چې مسلمان مړ دی، دعا به ورته کې کنه کې نو دعا به په دې نیک ګمان کې، نو چې څنګه باقي احکام په نیک ګمان باندې بنا دي، نو توسل هم دغه شان په نیک ګمان کوه چې نیکان خلک وایي چې یاره دا ښه سړی تېر شوی دی او پاکان د هغه په باره کې شهادت کوي، نو چې څنګه په دا نور احکام بنا دي دا هم مسله په بنا کېدی شي. بنا د احکامو په قطعیت نه ده، بنا د احکامو په حسن ظن ده. دا خو د انبیاء او د اولیاء د فرق جواب شو. فاړوندې چې څوک مطلقاً ممنوع وي او هغې دوه قسمه دلایل ویلو. یو خدا چې په انبیاء کرامو توسل نه دی راغلی په دعاګانو، نه حضرت ابوبکر ویلی نه عمر صاحب نه عثمان، او دا واقعا په دلیل کې پیش کړي چې د حضور په جماعت کې دی او عمر صاحب د حضور زیارت دی، نه هغه ولې نه یادوي، او عباس صاحب په وسیله کې پیش کړي چې قربان ته دعا وکړه، ځکه دعا دپاره خو احیا ضروري دی چې جمدي وي دعا، یعنې حضور مبارک ذات ګرامی پروت دی خښ دی، نو تلې به قبر خواته به یې دعا کړې وه چې خدای د حضور د خاطره په موږ باران ووری، دی ونه کړه. هماغه جماعت کې عباس صاحب ته وایي ته مخکې شه او دعا وکړه، او دعا هغه کړې ده. نو که توسل بالانبیاء جایز وي نو ولې هغه پرېږدي، غوره وسیله پرېږدي او ادنا وسیله اختیار دی. عباس صاحب حضور مبارک ته نه رسي، نو دا چې څوک جایز وي دوی وایي په یو حدیث شریف کې راغلی دی، هغه حدیث ته عثمان بن حنیف وایي او ترمذي په 2 جلد کې ذکر شي. یو سړی دی هغه حضور مبارک له راغی، نو حضور ورته به یې دعا ښودلې ویې لاړ شه داسې دعا وکړه اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة أن تقضي لي حاجتي اللهم شفني فيه وشفه فيها. زما سوال د په حق کې قبول کې، یعنی زما چې د دعا قبول کې،
او زما د پاره د دعا کوي خدانا چې دې حدیث نه وای دا حدیث ضعیف دی کې او روح راوی دی بغیر د ابن حبان نه دا بل شا توثیق نه وکړي بین دا چې دا د حضور په حیات طیبه کې شوی خدا د دعا زما په حق قبول کړي زما دعا د په حق قبول اللهم شفه فی و شفنی فی نو دې کې استدلال لږ ظاهر نه دی البته د حضرت عثمان زمانه کې یو قصه وه دا حدیث مشهور دی په حدیث الاعمى سره حضرت عثمان زمانه کې یو سړی براته حضرت عثمان له سکارې پوره نه کېده نو د عثمان ابن حنیف دی بل زه ورته دا شان یو عمه او حضور ورته یو دعا ښودلې وه نو ته لاړ شه 2 رکعاته لمونځ وکړه او دا دعا وکړه بیا حضرت عثمان ته لاړ شه نو شی چې ستا کار وشي نو هغه وشو اللهم اني اسالک واتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه اللهم شفیني فی وشفه فی نو خدای دا کار وکړه نو د حضرت عثمان صاحب د زمانه واقع دلیل دا یو نو په حدیث کې راغله د یو صحابي مبارک په عمل خدایا درې د عام صحابه عمل دا نه راغلی عام صحابه کرام خلفاء راشدینو سید الکائنات یا یو بل شهید په دعا کې وسیله کړی نه کني دا په تواتر نقلو په کتابونو دیم دا دلیل عقلی نه دا جواب کوي چې ته چې د سوال او د وسیلې په منځ کې مناسبت نشته ته خدای د حضور مبارک د ذات په خاطر ادا کارو نو دا ذات او ستا مناسبت ته ده خدای که درته دا وایي چې اخو زما مکرم دی اخو زما پیغمبر دی زه به ورسره احسانات کوم ته څه شی دی دا دعا څنګه یو سړي چا سره مناسبت نه ورته نو د دې روح المعانی جواب کړی او دا حقیقت کې راجع دی توسل بحب الاولیاء خدای چونکه هغه زما خوښ دی ځکه د هغه نوم ظالم فلان کې بزرګ مې خوښ دی نو خدای د فلان کې بزرګ د خاطر نو د دې مطلب توسل بحب الاولیاء راجع دی او حب الاولیاء یو عمل قلبی دی نو په اعمالو خو توسل جائز خدای د دې بزرګ د خاطر او کې د دې بزرګ ولې نوماله د دې وجناله چې ستا ورسره عقیدت دی ستا ورسره محبت دی ستا په زړه کې دا قدر دی نو دا حقیقت کې حب الاولیاء راجع شو او حب یو عمل قلبی دی نو توسل الى الله بالاعمال لا آزاد ذات محبت نشو تو ولی هغه یاد چې ځکه ولی کنه او محبت ته ورسره دا روح المعانی لیکي دا شپږم پاره په تفسیر کې ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله دې په سلسله کې ودا حب تراجی نے نو جواب زما خپل نه انکار نه کولم نه انکار نه کولم انکار نه کوم ځکه ډیر علما ورته جایز نه چې کوم شی د علما جایز ورته ناروا نه حکومت نه ځکه چې حکم نه راغلی نه حکم شته نو د صحابه عام عمل په دی راغلی چاته یو صحابي شاس کړي نو کړي به عام د صحابه او د سلفونه دغه دعا چې صرف اسماء محضیات کی دا نه د نقل او دعا یو عبادت ته نه اتباع د نقل اولاد نو حکم دې چې خامخا وسیله وکړه هغه آیات کې چې نه کنه وسیله عبادت ته وي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون دا جاهدوا فی سبیله تفسیر د وسیله ده خدای ته قربا حاصله کې نزدېکت حاصل کې خدای ته په عمل سره عبادت او کزاریو ک جهاد او کله خدای په نار دا نه یادې چې خدای پاک ته یو مړ یاد کا آیات کې په اتفاق د مفسرین او وسیلین امراض قربا ده د یو شخص ذات نه ده
د دې حدیث مبارک نه چې هغه علماء وایي چې سید الکائنات پرې خوځ نو په عمر سے په دعا وسیله کوي نو کدا توسل بذات النبی کریم جائز نو دی ولې نه کو نو د دې حافظ ابن حجر جواب کوي فتح الباری چې د دې مطلب دا نه چې هغه ناروا ګڼه بلکې دا ذکر کو چې څنګه د حضور مبارک په ذات ګرامی توسل جائز دی نو دا هغه په اقربا او فرشتہ داران هم جائز دی ذکر درجه کې عباس اوچت کا عمر سے اوچت ها عمر سے اوچت خلیفہ راشد دی عشرہ مبشرون دی عباس سے عشرہ مبشرون کې نه داخل او متأخر الاسلام دی خو چونکې د حضور خپل تر دی او ځکه عمر سے دعا وکړه اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فكنت تسخينا خدای د حضور مبارک چې کوم وخت جمع دیو مونږ به تا وسیله کې دعا به وکړه اللهم انا نتوسل اليك بعم نبيك عميات نو دا صفه نو دا عم ول شرف ته خدای نبی کریم دا وجه نه نو وی حافظ ابن حجر وی ذکر د توسل دغه بالعباس دا دلیل د نفع نه دی بلکې د جواز چونکه هغه یو وسیله ده او دام ده دا حافظ ابن حجر وی رحمه الله استاذ وها زه خو چېرته نوم راشي هغې سره حب یو ځای کړم اللهم اني اسألك بحب محمد نحب یو عمل قلبی دی نو دعا بلا شک و بلا شبه رواشي اختلافي دعاو پکار ناجائز ورته نه ځکه چې علماء جائز کړل چې کوم شی علماء اهل حق جائز کی هغه ته ناجائز نه یو عربي مولا خو نو دا څه ځانته مولا دی لاهور کې ورسره زميلاو ما ته وې د پاکستان خلک ټول مشرکان ما ولې ودی توسل کی فزاد د حضور مبارک نو ما دې ته هغه چې کوم صح عالم ابن تیمیه سے هغه ورته شرک نه ویل سوال بدعي ویل نو ولې شرک ته دې حضور نوم پاک ما ته کتاب یو چرته یو کتاب مخایا به ما ورته شرک څه ته وایي دیکھیں دا شرک معنی اصلا سڑے ہوئی خدای دا حضور مبارک دا خاطرہ یا سڑے ہوئی خدای دا فلان کی بزرگ دا خاطرہ نو دیکھیں خود سوال دا غنا نہ دے سوال خود خدای نہ دے البتہ داویلی شی دا نقل نہ دے سوال بدعی دے شرک معنی پکی نہیں شرک دیتا ہوئی جعل ذات غیر اللہ شریکا له فی ذاته الکریمہ او فی صفت من صفاته المختصہ د خدای په یو صفت کې یا په ذات کې څوک شریک عبادت کې استعانت نو دې کې خدای غنا سوال نه دی خدای د حضور مبارک د خاطر مال زوی راکې نو دا خدای د حضور پاک نه نو پوښتنه خدای نه دی پوښتنه نو معنا د شرک پکې شته نو شرک ورته ولې وی د حضور نوم چې پکې راغی ما وی ان لله حق دعا نه مخکې سړي درود شریف وای او د دعا نه پس درود شریف وای نو دا روانه کې ناروا نبی کریم باندې درود وي نو دې کوم معنا راځي نو د نبی کریم په نوم غشتو خو شرک نه راځي علی شرک راځي که سوال د پیغمبر نه یا پیغمبر مال زوی راک یا سوال د ولی نه یا ولی مال زوی راک مال لور راک نو دا شرک دی ځکه دا کار دا وینه دا خدای صفاتونه او کدا چې وایي چې خدای د فلان کی بزرگ مثلا د خاطره نو دې کې معنا د شرک نشته ځکه سوال لاغه نه دی سوال د چا نه دی دا خدای نه دی د شرک ورته موعد نه اورا دي کې بعض خلک چې ټول امت ته مشرکان انا کدا بس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى بسم الله الرحمن الرحيم پرون میں ورته مسئلہ توسل بیان کا سو علماء منع کوي څوک تفصیل کوي څوک د جواز قائل دي منع کې حافظ ابن تیمیہ د مستقل کتاب په لیکل دي
الفضیلہ فی التوسل والوسیلہ. اور جواد کی مولا علی قاری صاحب کتاب لکھل ہے محو التقول فی مسئلۃ التوسل. اور نور علماء لکھل ہے ہمارتا دی مسئلہ بانے تمرا زور نو پکا ذکر تا حکم خونن آگلی چی توسل کرے انا دا صحابہ عام عملو پا دعاگانو کی دا ذکر ندے دا ای توسل بالعمال الصالحہ اور بی اسماء اللہ الحسنہ و صفاتی ہی کرے ہمارتا بھی جائز دے ذکر چا اکثر علماء دا جواز قول کرے. حافظ ابن تیمیہ لکلی دی کہ احناف ناجائز ہوئے لیکن پا قدوری کی لکلی قدوری کی مخ کی کتاب ہے کہ سڑی داوی چے بحق فلان نوی دا امام ابو حنیفہ دا غینا ناروا کرنا مدہ دینا بیا مولا علی قاری سے جواب کرے کہ دا حق بمانا دے یو پا حق بمانا دے اقسام علی اللہ قسم پا خدای اچود اور یو حق مانا حرمت و برکت و خاطر دے اگر چی مانا کردی دنو حق پا مانا دا قسم سارا کردی ذکر خدای پاک لسو قسم نشی ورکولے. ہاں باب الاستسقاء تحویل الرداء فی الاستسقاء. صادر تعاول پا استسقاء کی صادر با تفاولا وارا خی طرف با گس تکی گس با خی طرف تکی لاندی با برکی برا بلان دکی داسی صادر بوا چے پا آخر خطبہ کی دا سے دیکھا نو پا دے لاس پا آغا طرف میں سے داسی اور پا دے لاس پا دا طرف میں سے پہ بے دا سلام مندرے والا قسم تحویل ناوے علان دے برا شو برا لان دے شو یمین یسار تشو یسار یمین تشو ظہر قلب تشو قلب ظہر تشو یعنی علوڑی شو کہ تم رسلی نیشی کنن شو یمین یسار کی اور لان دے برا کی دام کافر داسی بکائے ہمارے لکھا نام بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحويل الولاية في الاستسقاء. وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا وهو بن جرير قال اخبرنا شعبة بن محمد بن ابي بكر عن قاسم بن عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم استسقى قبل رداءه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن بكر انه سمع عباد بن يحدث اخبره عن ابي عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى المصلى فاستسقى فاستقبل قبلته وقلب رداءه وصلى ركعتين قال ابو عبد الله كان معينا دا رکعتین مخی دی بے خطبی لکا دا عید پشان دو خطبے اور پا آخر دا خطبے کی پا والاڑا مخ پا قبلے تکی صادر با پشا روان رکی اور پا والاڑا پا جمع دعا کری خوم بناستی خوم مرسر دعا کری دا جمع دعا پا حیات خاصہ سارا چی امام و خوم طول پا کی شرکی دا دا استسقاء پا منذکر آگا استسقاء دی سنت انا ولكنه وقت فيه لأن عبد الله بن زيد حضور مبارک پس فرض نم دعا کرے دا خدا ذکر پا شکل اور اجتماعی نا ارسڑے دا امام او دا مقتدی تعلق تر سلام پورے سلام دیو کردو بیر صدیق پل اختیار کہ دلتا سنت کئی کور کئی کہ زانل دعا کئی کہ ذکر کئی کہ ذکر دا امام او دا قوم تعلق تر جمع پورے وزدیت ارام چی سو فرض نے پس پوئی پا جمع و سنت نا پس تا بدعات پای ندار زان نا حکمون لگے ذکر تحیات خاصہ سر پا اجتماعی شکل چی امام لا سنو چت کی قومم پا یوزل شروع کی پا یوزل بس کی نا فرض نا پس ندر آگر اور سنت نا پس پا استسقاء کی راگر نکو سڑی پا حادث و قولیو بانے عمل کے کہ حضور مبارک ترغیب کردی پا دعا کی پس تا فرض نا نو دا سنت مکملات دا فرض دی فرض بہو کی سنت بہو کی بے دعا کا حدیث قولی کا عمل کی فعلا نظر آگل خود ضروری دی نگنی ندی سنت گنی انا
ما ته د فرض نه پس په نسبت د سنت نه پس زیات غوره ښکاري. دا د شان و شاسې برای ده، خو لازم دواړو ځایونو کې نشته او ثابت دواړو ځایونو کې نه دي، صرف حدیث قولی راغله. صحابه کرامو عملا د جمع دعاګانې نه دي کړې. د خدای د دین بې عزتي وشي، خدای په قاتونه او مصائب راولي. ظاهري خلک وي، خو د ظاهري اسبابو ته ګوري او انبیاء